د بېنظیر روپۍ به کمو کسانو ته میلاویږي او کمو ته به نه میلاویږي ځکه زیاتر کسان خو دا تپوس کوي چې نوی قسط په ډکل نه شروع کېږي خو دا هغو ته پته نه لګي چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي ځینې داسې کسان دي چې هغو رجسټریشن کړی دی نوی رجسټریشن او هغو ته جانچ پړتال لازي هغه چې موږ ته به دا قسط میلاویږي که نه میلاویږي ځینې کسانو ته راغلی وي تاسو دوباره اندراج وکړئ هغه اندراج د دې د وجې نه کوي چې زموږ روپۍ چې دي دا وبندې شي نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې لپاره چې د ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو راخلی مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم وررسي نو ځینې کسان خو دا تپوس کوي چې د بېنظیر روپۍ به د کل نه شروع کېږي نو په دې خو موږ څو ویډیوګانې وکړې چې د بېنظیر روپۍ په ځینې ضلعو کې شروع شوي دی اوس په یو څو ورځو کې چې دی په ټول ملک کې به شروع شي نو تاسو به بیا خپلې روپۍ چې دی دا به راغستی شئ خو ځینې کسان دي هغه نه وي هغو رجسټریشن کړی دی هغه چې دې ځل به موږ ته دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي نو هغو له خو اول نمبر دا پکار دی چې هغو خپل سټیټس چې دی دا وګوري چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې که نه یې د هغې لپاره چې دی تاسو به دغه وګورئ نو تاسو ته پته ولګي که تاسو اهل یې نو تاسو ته به روپۍ میلاویږي که تاسو اهل نه یې نو دا ورته نه میلاویږي خو ځینې کسان ته جانچ پړتال لازي او ځینې کسان ته دا پته هم نه لګي چې موږ به څنګه خپل اهلیت ګورو تاسو خپل اهلیت او روپۍ چې دی دا کتی شئ د دې په باره کې چې دی زموږ ویډیو شته په یوټیوب کې مظلوم یار سپیک چې دی دا سرچ کوئ زموږ ویډیو به درته راشي هغه ویډیو وګورئ په هغه طریقه باندې تاسو خپلې روپۍ هم چیک کولی شئ او خپل اهلیت چې دی دا هم کتی شئ ځکه ځینې کسان وایي د ایپس نوم راته وښایه نو دا د ویب سایټ پتو باندې چې دی ښه په اسانو سره تاسو چیک کولی شئ په یوټیوب کې مظلوم یار سپیک سرچ کوئ زموږ د یوټیوب چینل به درته راشي نو هغه ویډیو کتی شئ نو کومو کسانو چې رجسټریشن کړی دی او جانچ پړتال ورته راځي نو د جانچ پړتال چې دی د ستمبر دا میاشتې ورکړې ده چې ستاسو د دغه نه به جانچ پړتال ختم شي که تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې نو تاسو ته به راځي چې تاسو د دې دپاره اهل یې که تاسو اهل نه یې نو تاسو ته به لیکلي چې د دې دپاره اهل نه یې او دا روپۍ چې دي دا بیا تاسو ته نه میلاویږي د کومو کسانو چې په اکاونټونو کې روپۍ جمع شي نو هغه چې کله دغه 8171 ویب سایټ کله اپډیټ شي نو بیا به هلته کې تاسو ته د دې قسط دا روپۍ چې دي دا به ښایي که ستاسو د ماشومانو روپۍ سره د ماشومانو هغه ورته هم ښایي که ستاسو روپۍ هغه به هم تاسو ته هلته کې چې دی دا به شو کېږي خو حالن سات چې دی 8171 ویب سایټ چې دی دا نه دی اپډیټ شوی نو یو څو ورځې هغې ته تاسو صبر وکړئ نو خپل اهلیت په هم چک کوئ او هر سره چې دي دا بیا تاسو په هغې کې چک کولی شئ خو ځینې کسان زاړه دي هغه د ډېر وخت نه دا روپۍ چې دی دا اخلي لکه هغو ته د بېنظیر روپۍ چې دي دا د ډېر وخت نه میلاویږي نو کومو کسانو ته چې د 3 کالو نه دا روپۍ میلاویږي نو ستاسو روپۍ چې دي دا به اوس بندېږي که تاسو رجسټریشن ونه کړو ځکه د سپتمبر 30 تاریخ چې دی هغو ورکړی دی چې د دې پورې تاسو رجسټریشن وکړئ دغه شان د جون هم ورکړی په مۍ کې هم ورکړی داسې د سپتمبر هم ورکړی تېر شوی نو دا چې دی دی ورکړي دي بار بار هغو دا ورکوي تاریخونه خو تاسو رجسټریشن نه کوئ نو که دغه شان تاسو نه کوئ نو ستاسو دا روپۍ چې دي دا به بندې شي ځکه کومو کسانو چې رجسټریشن وکړو په هغې کې به زیاترو ته میلاویږي خو ځینې به داسې کسان چې هغه به د دې پروګرام نه وکاږي هغو را دوباره اندراج چې دی د دې د وجې نه شروع کړی دی هغه چې کومو کسانو مالي حیثیت برابر شي هغه به موږ د دې پروګرام نه وکاږو او نوي کسان چې دي هغه به موږ دې پروګرام ته رادن نه کوو نو اصل کې دا دغه چې دی دا ټول د دې دپاره شروع کړی دی چې کوم غریبانان دي چې هغو ته خپل حق میلاو شي د مالداره کسان چې دي دا د دې نه وځي دغه شانتې ځینې غریبانان دي هغو رجسټریشن کړی دی هغو ته راځي تاسو د دې پروګرام دپاره اهل نه یې نو هغو هلته کې به خپل رجسټریشن کې غلطي کړي یا یې دروغ ویلي یا یې خپل سیم راغستی بل کس ته یې ورکړی په نوم باندې سیمانې داسې قسمه قسم نورو مسلې چې دی هغه هم کیدای شي په هغې باندې هم جدا ویډیوګان چې دي زموږ په یوټیوب چینل کې شته هغه تاسو کته چې که تاسو هغه غلطیانې کړي نو بیا چې دی تاسو ته به دا روپۍ نه میلاویږي بل چې ستاسو فیملي غټئ نو هلو به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي او تاسو غریبانان یې نو هلو به دا تاسو ته میلاویږي که ستاسو 2 بچي او ښځه خاوند یې نو بیا به هم دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي خامخا چې 3 ستاسو بچي نو تاسو د دې پروګرام دپاره چې دی بیا اهل کیدی شئ خو که ستاسو 2 بچي نو تاسو بیا د دې پروګرام دپاره نشئ اهل کیدی بل لا که ستاسو 2 بچي او تاسو رجسټریشن کړی بیا به ستاسو 3م بچی شي نو تاسو لاړ شئ د هغه فارم بیوسئ او خپل هر سره چې دی هغه اپډیټ کړئ چې هغه اپډیټ شي نو په راتلونکي وخت کې دغه روپۍ چې دی دا تاسو ته هم میلاویدی شي خو بل دا خبره ده کم نوي کسان چې په دې کې یو ځای شي او دې ځل هغو ته روپۍ میلاویږي نو دا به تاسو ته د 3 کالو پورې میلاویږي 3 کاله پس چې دی تاسو به دوباره دغه اندراج کوئ د هغې نه پس به بیا هغه ګوري چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې که نه نو زاړه کسان به وکاږي او نوي کسان چې دي دا به رادر نه کوي نو د دې ستمبر په میاشت کې به دا هر سره اپډیټ کېږي په دې کې به مکمل پته لګي چې کومو نوي کسانو ته به روپۍ میلاویږي او کومو ته نو جانچ پړتال والو ته خو به دا قسط دې ځل نه میلاویږي کومو ته چې جانچ پړتال کړی هغو ته به دې ځل دا روپۍ نه میلاویږي او په راتلونکي وخت کې به ورته میلاویږي او کم چې زاړه کسان دي نو هغه کوشش دا وکړي چې روپۍ شروع شي
شئ تاسو خپل روپۍ چې دی په وخت راولئ کنه د 30 سپتمبر نه وروسته چې دا روپۍ به بیا تاسو ته نه ملويږي